په شری طریقې سره غنیمتونه په شری طریقې سره تقسیم کړي شری طریقه سره پینځم حصہ پکې د الله او د رسول یعنی د الله دا او الله تقسیم او فوز کړي د رسول ته رسول به څنګه تقسیمای یو حصہ به پکې ځان لګي یو به پکې رشتہ دارانو لري یو به پکې یتیمانو لري یو به پکې مسکینانو کې یو به کې ابن السبیل مسافر او طالبانو لري دا پینځه چې بلکې دا خمس دا پینځما او دا څلور نورې چې دا د غانمینو دي دا به غانمینو تقسیمېږي مجاهدینو باندې او به دوی تقسیم دا غنیمت تقسیم به په دې طریقې سره وشي سیونی ول یو حصہ په بیت المال ته ورکړي بیت المال امیر ته به حواله او دا څلور چې پاتې شو دا به مجاهدینو باندې اعلی سویه تقسیم امیر بد دي څلور حصو نه چاته زیات څنور کوي قبل تقسیم دا اجازه امیر ته نشته نه دا اختیار شته البته دی خمس کې څور کوي نور کولې شي دی پینځه مټي هغه د مخ کې امیر په اجازه باندې هغه ورته اجازه کړي خمس کې څه د بیت المال نور کې نور کولې وعلمو پویچه انما غنمتم من اغا چتا سو اخلی دا کافراننا قهرن پزور من شئین سشئ فان للہ خمس ویقنن اللہ لر خمس ددید یامر فی بما یشا امر کئی پدې کې چې څنګه د خدای خوښي ولی رسول تقسیم مفوض دی رسول تا یا یو حصہ د رسول د پدې خمس کې ولی ذل قربا خواندان د رشتي تا ابو حنیفه رائے دا چې د نبی علیہ السلام عیسی او د نبی علیہ السلام د خپلوانو عیسی وسمن ختم شوی دا اوس بدا بیت المال کې خودل کېږي بیت المال به د درې اصناف تور کوي یتیمان او مسکینان او مسافر نور حاجتمند ذی قربا قرابت نبی علیہ السلام بنی هاشم او مطلب بن المطلب یا ولیتام او یتیمان در اطفال د مسلمانون الذی هلکت اباهم چپلاران هلاک شوی دي وهم فقراء دا فقیران دي والمساکین مسکینان تازه الحاجت من المسلمین و ابن السبیل مسافر المنقطع فی سفره من المسلمین یستحق النبی صلی الله علیه وسلم والاصناف الاربعه على ما كان يقسموا لك څنګه به چې تقسیم او من لكل خمس الخمس دی پینزو ډلو کې هر یو د پاره خمس الخمس دی د خمس پینځه مېسا ده والاخماس الاربعه او باقی پینځه څلور خمسونه چې دی باقی للغانمین هغه د غانمین دي چې چا جنگ کې شرکت کړي هغه د پاره بیت المال د قشان کار کوي دی جنگ کې خمري کېږي شهیدان پکې کېږي کنه دا غي بچي پاتې شي کونډه خدي فاجعي پالنه بسوک کوي ای پالنه به حکومت په ذمہ ده کنه حکومت به کوي دا به کم ځای نه کوي دا به د غواموالو نه کوي کنه زمات دې کې ډېر شک چې اسلامي امارت به دا غنیمت څنګه تقسیمای اب مخکې ورځې کې ما تشفی وشو چا صحیح پوه کړم کم کس چې د اداره کې کار کوي هغه زه پوه کړم چې کم شهید وشي او د هغه بچي هغې دپاره موږ یو فارم ډکو تصدیق وشي چې دا د رښتیا او شهید دی هغه دپاره بیا ماهانه مقرروي دوی درې داسې وشي هغې دپاره دوه درې فارمونه ډک کړو هغه موږ سره په ریکارډ کې کنه هغې ته تر یو وخته پورې تر کومې پورې چې دی یتیم او په کار نه لګېدلی نو د هغې اخراجات تر یو حده پورې موږ ورکوو هغې دپاره حد مقرر دی چې دومره دی او بیا د هرې علاقې خپل خپل ترتیبي او خپل دغه نو زه پوره په دغه پوه کړم په دې کې کوم دا خمس چې د غانمین ورکړي مجاهدین دام پکې اچوي یا نورې پیسې ورته راځي کومې د چندې په شکل کې هغه ټولې پکې اچوي یا په دې ترتیب سره د دې کونډو د دې یتیمانو پالنه کوي ډېر یو تکړه سړی و او چې امریکي یرغل وکړ نو په اول وخت کې شهید شو د اسلامي امارت د بنیادي کسانو نه او د افغانستان اسلامي امارت داخله وزیر و یو وخت قاری احمد الله صاحب په نوم باندې د غزني و هغه چې کوم دی په اول وخت کې شهید ډېر تکړه قابل سړی و
جورور یو دلته پرون ز خبر شوم چاره ته ویلې ورور یو او د دې کندو د دې بچو د دې کسانو پالنه دغه به کوله او بدل دیو ځکه اوسېدا یو میاش مخ کې اورورم وفات شو زړه دوره پر راغلی استعمال ټول کور او سو کندې دی پکې ټول به سرپرست د شي غټ سړی پکې نشته دا سیدی دي کنه دا خو هغه مشران دي چې کوم مشران خو کشران چې کوم دي نو هغه خو موږ نه دي معلومه خو ډیر شي دي دا مشران دا چې قربانيان ورکړي وليتامى والمساكين ذوي الحاجت من المسلمين وابن السبيل المنقطع في سفري چې د مال نه جدای په سفر کې د مسلمانانو نه کور کې ورته ډېر پیسې د مسافر د تورته طالب د کور کې کمالدار دی د مسکین دی یستحق النبي صلی الله علیه وسلم لما كان يقول العالمین ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو ایمان لرئ په الله تعالی مذالک پدی پوهه شئ وما عتب علی بالله فبالله باندې عتب ان کنتم آمنتم بالله کپ الله استاس ایمان یو ما په خبر انزلنا علی عبدنا چې موږ په نبی نه په بنده نازل کړی چې محمد صلی الله علیه وسلم د ملائکو او د آیاتونو نه یوم الفرقان یوم بدر فارق او ما بین د حق او د باطل کې بدر ته یوم الفرقان او ذکر د حق او د باطل په منځ کې فارق یوم التقى الجمعان په ورځ باندې چې دا دوه ډلې سره یو ځای شول مسلمون او الکفار والله علی کل شیء قدیر ومنه نصرکم مع قلتکم وکثرتهم اذ بدل من یوم انتم اذا انتم باو کی چتا سوئے بالعدوت دنیا با کنارہ نزدی القربا من المدینه وبذم العين وكسر عدوا وعدوا دوار راغلی دی عدوت دنیا جانب الوادی طرف ته کند ته وای وهم غی بالعدوت القصوى باو چتا باندې البودا منها چې داغین لري وا او بو طرف مغوی نیول او دور بو طرف ورکبو او قافله کائنون بمکان اغي کائنو بده سي اسفل منکم مما يل البحر دریاب تنیز دیو قافله لار او دریاب تر تک بچ و دوی خو جنگ لنو تللی کنه دی قافله پسې تللی ولو تواتم کتاس دوړ یو بل سره واده کړي انتم تاسو ون نفیر او غن نفیر للقتال قتال د پاره لخت طلب تم شاید چې تاسو نه اختلاف شوی په واده کې ولکن جمعکم بغیر میعاد جمع کړي بغیر د میعاد نه بغیر د واده نه مخکې نو ورځ نه وټاکلې به ټاکلو خدای مقام دا سره پاره یقضی الله امرن دې د پاره چې الله فیصله دا کارو کی کان مفولا چا کړلې شوی د علمي و نصر الاسلام ومحق الكفر فعل ذلك دا کار خدای وکړي اهلی کا چې کافر کی من هغه څوک هلاک چې الله هلاک ین بینت عباد او جتن ظاهره پس د ظاهر دلیل نا قامت علی و یا نصر المؤمنین مدد د مؤمنانو د ما قلت سره د قلت دین علی الجيش الكثير بغت لقت باندې ويحيى ژوندې کی یومنو ایمان راوړي مان حي چې څوک ایمان راوړي ان به یتن په دلیل باندې دلیل وګوري ایمان راوړي وان الله لسميع عليم اذكر یاد کای یری قوم الله با کی چې وی خو دلتا ته دی پی منامه کنو می کا په خوب ستا کی قليلا لګو فخبر تبیا صحابه تا خبر ک په دیوانه صحابان پر سر روغي خوشاله ولو ارا قوم ک خدای در خو دی وتا ته دی کثیر اډه رتا بیا صحابه خبر کړي ویل پښیل تم جبن تم بوزدل شي بوي ولا تنازعات تم اختلاف بم کړي فلم ری پامر د قتال کیږي ک مزاج او فطرت انساني داسې دی دیم ډیر سمګ انجامونه د خلک ګوري کنه انجام بدا شي جو دي کې به اختلاف راشي داسې به وشي او داسې به وشي دا کیږي کنه نشات چې تاسو په کې چې می ګویان کړي وي چې دا ډیر د مونږ لګي او مونږ سره وصل نشته وغیرہ ولكن الله سلم علیکن الله تاسو بچ کړئ من الفشل د بوزدلین او تنازع د اختلاف نه ان علیم بذات الصدور بما فی القلوب یجریکم باو کچی وی خود له تاسو تا دوی ایو المؤمنین ذل تقیتم چکل تاسو مخامخ شو پی ایونکم تاسو پسترګ کی قلیل الکسان او 70 او میا او یا سل کسان هم الف وغی زرو دا د پاتې د پاره لتقدم علم چې تاسو مخ کې شي دوی ته ويقللکم فی ایونهم الله لکړی تاسو دا وی پسترګو کې تاسو لک کار کړی 600 کسان اغیر اتیس چې اغیر مخ کې شي ولا يرجو واپس نشي ان قتالکم وهذا قبل التحام الاربدا مخ کې د ګرمې دو د او جنگ نو ولما التحام هر کله چې جنگ ګرم شارهم یاهم الله ورخو دل دی کافرانو لرا یاهم دا مؤمنان مثلهم د چندا کما پی ال عمران لکا ال عمران کې چراغ دي د چند
یقضی الله امرن دې لپاره چې فیصله د الله دا کار کی کان مفعولا چې د کړل شوی وای الله ترجو تسیر الامور وس قواعد او ضوابط د جهاد خي جنگ ضوابط اول دار چې ثابت قدمه پي متزلزل کیږي بنا ار فیصله کې ثابت قدمي او صحیح ثابت قدم ته پیژنې خلک وای دا چې چل له دا نه بس چې کوم فیصله دی واک کنه به هغه باندې به مضبوط ولاړ دي ته ثبات وای ثبات د مسلمان یو طالبان پس کامیاب دي اسلامي امانت د ټولي دنیا سره جنگ دي ټولي دنیا خلاف پس کامیابی څه ده قسم دې چې ثبات ده پکې وخت عمر کلک دی خواشي مدي بم کوي او خو عزت به می او خدای به می حکومت به می خو د وخت کې د دین نه منحرف لږ معمولی خبرې ورسره ومني نه دی په خپل خبره ټینګ بس دغه دوه خبرې دي چې بس امریکا به وځي یو قسم مونږ نه مانو او دی یوې ورځې لپاره نه مانو دا د دوه ورځې شروع شوی نن لسمه د کسوې مې ته ورسېد نن سویم تاریخ دی وم تاریخ د 25 نه شروع شوی دی تر ومه پورې د 2 ورځې مذاکرات 12 ورځې پکې وشي او دوی تر پاسې کې چې نن نیک او جیو مې نه منو هغه ته تاسو خو لکه نه کړو تاسو لکه نه ا دکان کې سودا کوي کنه چې خاطر ته بازار دی او ته په سلې راکې کنه هغه وینا نه دا چې ته کیو چې ته روان شي ته خراشه کنه خبره نو وزاره کې په وپاس نو ثبات ډېر بهترین شی دی ثابت قدمی ځان کې پیدا کړي خپل خبره کلک شي چې حق ده ښکارې ده چې حق نه ونه بیا ته وړي نو الله ویا ایو الذین امنوا اذا لقیتم فئه چې کله تاسو مخامخ شي جماعت کافر سره فثبتوا لقتالهم ثابت قدمی شي جنگ دغه کې ولا تنهزموا او شکست مخری ثبات دا ډېر بهترین شی وذکر الله کثیرا یاد کای الله ډیر داوود او بن نصر ربلای په نصر سره دعاګان ډیر کوي وذکر الله کثیرا د ثابت قدمه سره دعاګان لعلکم د دې لپاره تفلحون تفوزون چې تاسو کامیاب شئ د دریم وتی الله د الله تابعدارو کې دامه چې ما جهاد کوم نور بچنه کوم د خدای نه فرمانی وکوم سلام رسول او د سنت خیال ساتي پینزم ولا تنازعوا اختلاف مکوي جګړه مکوي پیما بینکم فتفصلوا تجبنوا بذل بشي وتذهب ريحكم واستاس قوت او دولت ولا قوت بم بذل کیږي بذل بم سي اختلافات مکوي اختلافات چې کوي نو دا بیا سره بذل کیږي مسلمان باندې ولي کافر دا مزي کوي په مسلمانانو دا کافران منګ باندې مزي کوي کنه یو سل 30 کروڑ مسلمانان او شپږ 50 ور سره ملکونه دي او سمرت قوی دي د دې سره د ایمان سرمایه دا د غوي سره د ایمان قوت نشته کنه او دا مسلمان ارزه کې وهل شوی مستضعف دی جیلونو کې او دا خزي په جیلونو کې او دا سړی او دا کم دا فلسطین باندې حمله او دا عراق حمله او دا کشمیر او دا بوسنیا مسله او دا افغانستان دا ټول قصې دي دا ولې دي د دې وجه دا د اختلاف ته پکې اختلاف ما ته وګورئ تبلیغیان منګل اسی اوسګار وای دا مليان دا وای اسی پیسې وای مور کو تنخواه دی جماعت کې ور مکه تبلیغان دا وای ولا کرته یو خبره مرته درته وای دا وای کنه وای تبلیغان لمنګ تاسو سپکارو منګل منګه وای دا څه دي چې جماعت نه وځو په بل ورنه نو د دین نه څه جوړي منګه دا وای پیران وای د دې مليانو دا خوش مليان نه دا زړی نه دي صفا چې زړه نه صفا تعلق مع الله نه په دې سبق باندې کار نه کیو زمون خو تعلق مع الله دا څه ده کنه دا مجاهدین وای دا ټول منافقین دي دا شیخ الحدیثان وای ټول منافقین دي ځکه jihad نه کوي دا څه ده کنه دا زمونږ کې دغه بوزونه تقسیم کړیو وابیان وای دا خو کافران دي د خدای نه من امام د پیغمبر امام اعظم ورته وای او اعظم خو وای الله نبی علیہ السلام او پنځویران وای دا خو بدعتيان دي دواګانې پته سنتونه کوي او دا کوي او کوي د نمونه باندې سره تقسیم کړي دا پلان کې د وغیرہ باندې مزه کوي او حال دا دی ګورئ مفتی مختار الدین شاه صاحب دامت برکات مولا علی ډیر عظیم شخصیت دی او د دې ډېر خسته خبرې دي تاسو غور سره نه دی ورېدلې د اجتماعات ته خو زور زما دا ورما او کتابونه هم ګورم کنه ډېر دې اتفاق هغه وې د دې بدن څومره دامونه دي
دا ټول یو پکې بیکار شته چې دا یو لاس دې پکې نه وای نو خیر او دا خپه دې پکې نه وای نو بیا به انسان ناقص وای کنو دا ټول د یو بدن اندامونه یو بیکار دي ارشه په خپل کار لګیدل لاس خپل کار کوي خپل کار کوي سترګي او باندې سړی اورېدل لیدل پکېږي په غوګونو اورېدل کېږي ارشه په خپل کار کې ځای لګیدل که دا غوږ راواله د دې سترګې په ځای کې دا سترګه دلته کې دي نو بیا کار کیږي کار خرابېږي دقه شان دا ټول جماعتونه چې دینی کارونه کوي دا ټول ډلې چې دینی کارونه کوي دا زمنګ د بدن اندامونه دي اسلام یو بدن دی هر یو بیکار نه دی په یو پرځه چې بل ځای کې استعمال کې نه بیا بیکار ده کنه کله ګاډي نه کمانه راو باسي او په سر کې ولګي نه بیا ګاډي چلیږي او کټیر راواخلې په دې شیشې باندې مخ کې ولګي نه بیا ګاډي رواني هر سړي د پاره ځای منتخب دی کنه در اړلې د پاره ځای منتخب دی نو پیران دې مراقبه کوي تبلیغیان دې دعوت کوي مجاهدین دې jihad کوي مدرسین دې درس کوي طالبان دې سبق ته کوي دا ټول نظام رواني دی دین او کله ټول په دې یو کې ولګي خدا نور معطل شنو دین غرق شکنه دا خو د دین سره د دشمنی اعلان دی چې ټول وایي چې طالب دې په نیمه کې jihad ته لاړ شي نیمه کې دې سبق پرې دی jihad ته دې لاړ شي خو طالب خو دې غرق کړه دا خو د علم ته بنیاد او باسي بیخي او باسي د علم بیخي استل چې ټول طالبان منافقین دي ټول دي او سبق دی نه وایي دا د علم بنیاد وستل دي کنه دي وستل او که تبلیغان وایي چې دا سبق دی نه وایي ټول دي کلونه ولګي نه دا د دین سره دشمنی ده دا خو د ډېر محبت نه د دین سره دا وایي خو د حقیقت کې د دین د دشمنی ده تاسو به پوښتنه مجاهدین چې دا خبرې کوي چې ټول منافقین دي دا د ډېر درد نه کوي نیت به پکې خي خو دي ګناهګار په دې خبره ځکه هغه ته بیکاره لګیا دي کنه خکار کوي دا ټول چې کوم دي ګوره دی یو بدن پرزي دي نو دا اختلاف په منګه کې چې راغله د اختلاف د وجه نه الله تعالی منګه د قشان مسلمانان ذلیل کړي نو الله ولا تنازعوا اختلاف مکوي په تفسد تاسو په بدل شي بل اختلاف انګريزانو کافرانو من کې د رقبې راوسته دي حدود متعین کړي دا افغانستان دی دا پاکستان دی دا بنگلاديش دی دا ایران دی دا ازبکستان دی دا انګريز کړي دي انګريز د مخکې خلافت اسلامي تاریخ تاسو وګورئ مخکې دانو افغانستان باندې حمله پاکستان وای زما سکار دی اډیو پاکستان ور کوي پاکستان اډې ورکړي کورې نه کړی وای زما خو مسله خو نه ده کړ دلته انډیا عمله وکړه هغه حکومت خوشاله کې نه خوشاله هغه خوشاله دا ولې داسې وشي د ځکه دا کافر هم دغه د پاره کړی دي چې دغه سي عراق باندې حمله وشو نو چای غمو ټول خلک د امریکای سره مسلمانانو ودرېد کنه اوس په یمن کې څوک جنگ کوي یمن باندې سعودي په یمن کې جنگ کوي شام باندې پابندي چا لګولې ده سعودي په لګولې ده قطر سره سفارتي تعلقات چا ختم کړی دي سعودي ور سره ختم کړی قسم دې ګوره دغه د انګريز خپل مرام کې دغه دې کامیاب دی په خپل مقصد کې کامیاب دی موږ تقسیم کړی او بس خپل حکومتونو مدیره باندې کوي او مسلط کم کسان در باندې مسلط کوي د اوټ په ذریعہ به هغه سره پتا مسلط کوي چې هغه ته ډیر وفادار هغه ته چې کوم وفاداری قسم دې چقه بګیږي دا موږ تاسو ګورو کړ دا وفادار د څنګه شو دغه چې اشرف غنی چې څنګه شنو په سبا باندې ورسره دغه دسخط وکړ هغه معاهده ورسره دسخط کړ چې امریکا د لسو کلونو د پاره یو دا چل د دوی مورز باندې وکړ کوي نه کړ دلته چې د عمران خان ملي چې څنګه وزیر اعظم چې بدرې مورز باندې آسیا خوش کړ کني کړ دا موږ ته معلوم دي د نور ملکونو کې چې تاسو وګورئ د نور حالاتو موږ ډیر نه خبرې وګورئ دا غیڅ نه دا ګوري الله تعالی ولا تنازعوا تاسو اختلاف یو نه وای اختلاف هم مکوئ فتفشلوا ځکه کې اختلاف هم مکو تاسو به بوزدل شي وتذهب ريحكم او تاسو قوت او دولت بلاش واصبروا صبر کوئ ان الله مع الصابرین بالنصر والعون ولا تكونوا مکیږئ کلذین دای کسانو بشان خرجو چې وتلیو من دیارهم د کورونو بطرا کورونه وتلو لیمن ویرم چې قافله منکی ولم يرجو بعد نه چې پوښتنه چې قافله خلاړه بطرا تکبر باندې دا مفعول له دې د خرجو د پاره وریا الناس ځان خودنه خلکو ته کوي هیڅ قال لا نرجو من نه راو پس کی ابو جیل خلکو ته وای حتی نشرب الخمور ترڅو چې موږ شراب وسکو وننحر الجزور او موږ غوا دا خان چې کم دی دغه کو ذبح کو وتضرب علينا القين
قیان او دمه مونږ ته چې کوم د چمبی وهی به بدرن په بدر کې وغه په تسامع او بذالک الناس خلکو ته مونږ ورواورو چې مونږ د راغ لولو بیرته لاړلو ابو جیل دا ویل نه واپس کې کمنه خدای څنګه واپس ونه څه خدای ذلیل کنه کې ذلیل ويسدون خلق من کین سبیل الله اذا الله دلارنا الله تعالی بما پوسه یعملون شدی کوي په یو تاسو سره محیط احاطه کون کې دیر من په اجازي بي شیطان ورته سراقه ابن مالک په شکل کې راغی وای زئی ورځي پیس خبره نشته وذکر یاد کوي زین لهم الشیطان ابلیس اعمال بین شجاهم دې ذکر په مسلمانانو په ملاقات لما خاف الخروج هر کله چې دی وتل د خروج د من ادایم بني بکر وقال لهم لا غالب لكم اليوم اذ ور نشته پتا سنورز من الناس و ان جار لكم زمان مرګره مستاس من کنانه ی بني کنانه قبیلینا وکانا تاهم په صورت د سراقه ابن مالک سید تلکنایا فلما ترات التفت هر کله چې د مخشا الفیاتان دوډلی المسلم مو کافرا ورال ملائکه ملائکی ولیدي وکانه یدو بی ید الحارث لاس د حارث ابن هشام په لاس کې نکسا واپس علاقی به په پوندو هاره با پدا چال کې چې و تختید وقال وی ویل لما قالوا له هر کله چې دی ویل د ته تخذلا اتخذلنا على هذه الاتخمغه خوی په دې حال کې تمنګ نه څنګه زین شیطان ورته انی بری منکم زتا سن بری من جوارکم تاسو د مرګرتیانا ولی انی ارا مالا ترون زګورم سچ تاسو نه ګوري د ملائکه کونا انیا خاف الله زویری گما د دینا یهلکنی چې الله بما هلاکی والله شدید العقاب زاغه سګورم چې تاسو نه ګورو دوی خپل کړو دوی دلې وګړو منډیو شیطانی ته وتښتید او بیا چې کوم دې خلکو لاله هغه ته چې بنی کنانه ته سراقت چې خدای دې غر کته منګ نه شکاس منګه ګټ کچ تا او قسم کده درغله وای نه توی کنه او نه نه زناوم شریف وای